ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وقال عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم الأمين درود شريف آية اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين معزز علماء کرام دغلوی اجتماع حاضرین و مسلمانان ورونو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د محترم رور گران قدر زمون د ټولو محترم و مکرم او د ختم نبوت دغه وقت د سلسله داعی اجل حضرت مولانا قاری اکرام الحق سے زید مجدہم امیر عالمی مجلس ختم نبوت مردان او داغه د مرګرو په دعوت باندې لږ سات دپاره ستاسو مخکې حاضري وکړه یو هفتې نه لږ بیماري ده نو هغې د وجې نه ډاکټر حرکات و سکنات هم بند کړي دي او بیا د بیان وخت زما د ډېر محترم رور حضرت مولانا مفتی محمد قاسم بجلیگر صاحب نو هغه ملګري وي چې لاول دې سار نه راغلی دی بیان به کوي معدې به ماسخوتن ځي فکر نشته دی چې د چا جانشین دی هغه به د ټولو نه آخر کې تقریر کو قانون هم دغه
د وراثت هم دا دی چې دی به ټولو نه آخر کې تقریر کوي او ما یې زه په ده زورور یم غږ مه کوه ده نه تپوس مه کوه ما نه تپوس کوه الله دې وله ډېر روغ صحت او دراز عمر ورکړي په دې هم خوشحاله یو ته حضرت مولانا بیجګر صاحب رحمت الله علیه په منصب باندې د هغه یو ښکلی عالم جانشین ناست دی نو هغه خیر د دوی خوښه ده که د دې نشست ته خیر ورکوي او که د بل نشست ته خیر ورکوي زما نوم د ختم نبوت د اعتقاد او د عقیدې او د ایمانیاتو مسله ده هغې کې خو زما په خیال ټولو علماو هم دغه موضوع د تاسو ته بیانونه به کړي د دلیل ضرورت هم نشته او زه خو طالبانو ته یم بل ورځ مې په درس کې وې مې که یو انسان د الله په وجود دلایل غواړي دا مسلمان نی د شک دی د الله وجود که یو انسان د الله په وحدانیت دلایل غواړي چې یاره اوس دې دپاره غواړي د یو مولا نه چې زه مقابله کومه زه مناظره کومه زه کتاب لیکم لږ راته راکه نو ټیک شوه خو که دې له غواړي چې یاره د الله وجود باندې دلایل پکار دي یا په وحدانیت دلایل پکار دي د ده په زړه کې لږه سودی نو دا مسلمان نه دی اوس د ختم نبوت دلایل یو سړی دې له غواړي چې زه مقابله وکړم مناظره وکړم او ما پوه کا یا زه دې دپاره غواړم یو کتاب لیکم یا یو بیان کوم چې په هغې ځان پوه کړم ډېره ښه خبره ده خو یو سړی دې له دلیل غواړي چې یاره پیغمبر مبارک اخیري و که نه بل شته که نه د ده معمولي غوندې وهم شبهه راله دا مسلمان نه دی ما د علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه نه یو خبر اورېدلی د هغه به عجیبه خبرې هغه د دغه زمانې زمونږ باباجي مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه یو ځل په عیدګاه کې لوی اجتماع کې بیان کوي نن د ځمکې د پاسه او د اسمان لاندې د افغاني نه لوی ملا نشته او د حقیقت دی هغه نه مې اورېدلی یو سړي ته تپوس وکړه طالبان پکې ډېر دي ځکه دا ټکې وی وی چې دا ایمان څه ته وایي ما وی دا خو داسې سوال دو که ټول عوام ناست دي دې به له دې څه جواب کوي هغه ورته وی بچې دا خو داسې سوال وکړه چې په بخاري کې په دې کتاب الایمان خلک کلونه لګوي دا خو ګران سوال دی خو زه تا ته یو رکوټې غوندې جواب در کوم هغه دا چې د الله تعالی په وجود او وحدانیت او وی بچې آمنتو بالله دې زده ده وی او وی هغې کې چې کوم ټکي دي په هغې لکه د الله کتابونه رسولان د هغې صفات وی چې په هغې ستا د یقین کم فولادي غر دی ستا د یقین کم فولادي غر دی که دا ټوله دنیا لګیا شي او د هغې نه شکول کوي او د غوښ د دانې عمر یو شی ته وشو که او د ایمان نه دی ختم نبوت باندې دا د رسول الله مبارک هغه صفت چې دا د بل چا نشي کېدی رسالت د ډېرو خلکو د ډېرو پیغمبرانو صفتو وکانه رسول النبی علیه اسماعیل علیه السلام متعلق الله بی نبوت د ډېرو پیغمبرانو صفتو هادی الامم د ډېرو انبیاو صفتو داعی ټول انبیا داعیین وو داسې نور صفات بشیر و نذیر وغیره د ټولو پیغمبرانو خو د ختم نبوت صفت دا مختص د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې دی دا د بل چا نشي کېدی نو زه به دا ټکي ووایم چې د پیغمبر په رسالت او په نبوت او د پیغمبر په دغه صفت کې دی آخر النبیین والمرسلین ستاسو د ایمان کم فولادي غر دی او دا دنیا درته لګیا شي انجیوز والا بل پاټو 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 او د دې نه د نه یو د غوښ د دانې عمره کټینګ وکړو نو ایمان دې لاړ دوړه شو په هغې دلایل نه وي زه صرف یو خبره ستاسو مخکې کوم نن آیې دین خلک لګیا دی قادیانان کېږي تاسو ته پته نشته تاسو ته خو هغه معلوم شي چې کوم ښکاره شي آئے دن روزانہ ایک ایک بندہ اسلام سے چلا جاتا ہے کوئی قادیانیت
और कोई नबूवत के दावेदार बन जाते हैं। तासाबल और मख क्यों नहीं जमून पर 400 के में उसड़ी द नबूवत दावा होता खलक दुमरा डाडक और पता निश्ता तासु तमाता पता दा नन चे द कादियानियत कम प्रचार पर सोशल मीडिया रवान देनो द नशे मेले द दे मशरान तम दा खबर आवाज कोम खुदे द पार खत्म नबूवत दा मसला ख्वरक है जे पदे जलसे के देर खलक नन पदे सोचती कि कादियाने शम नुमात अमरीके वेदा मिलवशी और पैसे वर कई जबरदस्त पैसे रा रवानी दी और पचा मेहनत कई अगर खल को मेहनत कई चे कम नन तालीम याफ्ता तबका दा डॉक्टरान इंजीनियरान वल्लाह बिल्लाह तल्लाह मुल्क मख के रोज के माते यो वकील द पे खबर न टेलीफोन हो जब बीमार हो माते मुंग द खत पे नबूवत यो प्रोग्राम के ऊपर हाई कोर्ट के कौदन ने कहो और जजान सलाम मुंग खबर करे दामा बखल मा कारी से बहुत याद करी सरबरा बेत कली यो प्रोग्राम को माते द दुनिया वकीलान ना रवान दी कादियानन की यो जबरदस्त तहरीक शोरो दे यो छतरे लान दे यो तहरीक शोरो दे खलक दर रवान दे पबल तरफ चाहता मोटर में लावेगी चाहता बंगला में लावेगी सोक द चा असरी अगा चिकम दास इंसानी की दागा खलक जेरे असर दे अगा त पैसा मिलावेगी नूर तना मिलावेगी अलग याद प्रचार की द कादियानियत दे वक्त के द कादियानियत रद और पदे वक्त के द खत्म नबूवत जलसे मुकर्ररुल अजीम जिहाद बल निश्ते देख जोर वर के देसी और दा खोर के दासी पत पैगंबर मुबारक कि दा गुट गुट तो रसीगी और उलमाए किराम रोग वाले पदे बाद जलसे होके और कसुक द मदरसे जलसा कई पदे वक्त के और कसुक द वाद जलसा कई पदे वक्त के कसुक द सीरत जलसा कई मौजू खत्म नबूवत दा का दलाइल खबर अनकुम सिर्फ यो टके दरतवे दमारो अदा दे द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत और मोहब्बत लड़के दे बास कम अकीदत और मोहब्बत के सहाबे किराम पर क़ुलूब पर दूर अगर से नहीं शिके दे खुद लड़के अगर शिके दे अगर अकीदत और मोहब्बत चिराग बास जबर दलील जरूरत नहीं ब्या के इंसान सुम्र दाग पजुड़े की पागद रगुन के रसूलुल्लाह मुबारक मोहब्बत करूती बास दाग पजामा दाग पनामुस दाग प बची दाग प लूर दाग प नवसी दाग प सहाबो चे चाहम हमला कोला द बांधे बद्दा से लगी लगा चे 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 द मजबूत दशपाड़ सो डग गोलो पैर का मान चाओ हुब्बुन नबी मिनल ईमान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बाप पे खौ दे और द पैगंबर मुबारक दा हदीस पढ़ना के दरतवे द रसूलुल्लाह मुबारक सल्लल्लाहु मोहब्बत अकीदत पैदा के दान की मजबूत अकीदत कम के सहाबे किराम हो दासे अकीदत लक हजरत तलहा के कम अकीदत मौजूद हो तौहीद के पदे लाश बांधे स्वर लजाया ओ लगे लासे शल शो और रसूलुल्लाह मुबारक के बचा और हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह अन्हु गुंदे चागब गश बिस्तल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदे तंदी लाश के खौ और गश कतल बेचदा पर हदफ लगी कहने लगी और तसवई द अल्लाह रसूला दलता उधरेगा नहरिदून नहरिक लमा सीना बस्ता द सीने हिफाजत कई जब अल्लाह गम तब बच के गए और अस से न चेता द दुश्मन गश दरता उन्हें लगी माना शाता उधरेगा और हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु सले के दान बच गई पजंग के दान त डाल नहीं सी कि जब बच्चम कसम पर खुदे बुखारी के गोरा अगब जल्दसानी मगाजियों के अगब अखपल डाल द रसूलुल्लाह मुबारक मख की ने वाले के हुजूर पाक बची तो दे वो लगन पचे बची और यो खज जनाना राजी पे यो जिहाद के रसूलुल्लाह मुबारक यो माशूम बचे रहे द अल्लाह रसूल दा बचे दान सरे योसा प्रदेश हुकम वे बेगा टोल अशबा में पजड़ाओ पवी खतीरा करेगा कि रसूलुल्लाह मुबारक बसबा जिहाद जजीर तुरु मियांस के भी दमा बसुकनी खावन में शहीद शवे रे तासर पर जिहाद के प्लार में शहीद शवे दे बच्चे में निश्ता रूर में निश्ता माता हुई इजाजत निश्ता का खजो त जिहाद दतलो द क़िताल इजाजत शता देना
دا ماشوم وی په دې ماشوم څوکما زه درته الویم د الله رسول خدا چاله ورکته الو وای دې سره څوکم وی دې به ځان ته یو صحابي له ورکې کتا باندې چا د تورې غشي نیزې غزار کو دې دې ورته اونیسي دې دې پکې ټوکړې ټوکړې شي خو چې ته بچ شې ایمان دیتا ہو زمونږ وسی ایمان هر یو سړی وي عاشق رسول ایمان هر یو سړی دا دعوه کوي چې زما وجود د پیغمبر د محبت او د عشق نه ډک دی خو دا د پیو مجنونان په کېږه ما په حقیقت کې ما په مکه مکرمه کې طواف مې کو مکه مکرمه کې مې طواف کو او طواف دوران کې یو سړی و د پنجاب مطاف کې ناست یو سړی او ټوپۍ باندې لیکل کړي دی ټوپۍ باندې په خپل ټوپۍ باندې خپل نوم یې لیکلی دی والقاب او پلان کې او پلان کې او دلته عاشق رسول خدای پاک او ټوپۍ باندې تا ځان ته د القاب لیکلی دي سخته غوسه راله مې چې ورشم چې په دا ټوپۍ دا سر وامه کنه ظالم ځان ته القاب لیکي عاشق رسول او چې ګیرې ته مې وکتل ګیرې خریلی وم او برید یې پرېښي د پیو عشق نه مجنون او لیلا مشهور واقع ده په ریاض کې څه قبرونه دي ما ته چا ویې ویل دا د مجنون او د لیلا قبرونه دي دا مجنون چې و د تیس نوم اصل دی په دې لیلا عاشق او سرګردانې به ورپسې ګرځېده نو پلار ورته یو ځل وی چې بچې ځان دې قتل کو مړ دې کو هغې نو خوښه زه طالبانو ته وایم دا مقوله چې الحب من الجانبین والبغض هکذا مینه د دوو طرف نه مې دا قاعده اکثریه ده ګورې مې دا دلته کې د مجنون محبت شته او د لیلا نشته او د حضرت بریری نشته او د حضرت مغیث شته نو دیو په سرګردان او نو پلار ورته وی چې بچې ځان دې قتل که ځان دې مړ کړو پنورونو ګرځې په یو دی بل دی او داسې سرګردان او که نه چې دا دیوالونه به یې د لیلا د کوڅو ښکلول دې ته مینه وایي لقد امر على الديار ديار ليلى اقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار نو یو ورځ راغی د لیلا د کوڅې مخې ته یو ځنګل کې دی رش چې ځکه چې د په لاره وطن او دا پړونې به ووینم چې ته لاس پې به ووینم پرېوت په صحرا کې نو لیلا ته چا وی هغه اشنا خو دې راغلی دی هغه ځنګل کې درته ناست دی یا خدای د ده نه نه خلاصېږو په دې لارځو هلته راته ولاړې چې په هغې زوپال ته ځان یې پنورونو لیونی کړی دی وی دې خوریس که ویس هم نشته دغسې نار نور پروت دی یاره وی یو جام پیولی یو نو یو ویندلی جام د پیو ډک کو دې مجنون لی یوړو چې هغه لی سینګ جام یوړه که نه وته دا کم دی وي دا لیلا را کړي دي هسې زه خو کتاب کې خو دغه واقعه ده خو زه په دې خپل کړی وایم چې هغه به څومره ورته ګډا کړي او څومره اوچت شوی را خلاص شوي اوهو د لیلا د کور پی زه خو دیوال ښکلم دا به د هغې په مبارکو لاسونو لوشلې شوي په دې جام به د هغې لاس لیکلي تېرېدل به د غریب سینګه اپی اوس کړه چې ته بل داسې و هغه راغی چې د لیلا په عشق کې خو پی میلاویږي نو هغه ورته دې خوا په ورخ پرېوت نږدې کېنه سهار له چې هغه جینۍ پی وړل وینځې نو هغه ورته مجازي ناست وي په دې څه کې وي مجنون له وړم که وي زه مجنون یم که په لیلا خو زه عاشق یم بس پی دوست کړ پی به سر تللی او دې مجازي بس کله خوا راسې ناست دی کله میدان کې رستو کېږي چې ایمان لري څوک چې جام یا مجازي له وړه پی خو ټولو مرغس کړي هغه ورته وي داسې جام وي پی دې راونړل وی نن لیلا پی نه غواړي نن وینه غواړي وی پی راوړه پی راوړه وی نن پی نشته ورشه وږېما شابه لیلا ته وی چې مجنون پی غواړي وی نن پی نشته نن وینه غواړي وی وینې والا بې وقوف هغه شاته ناست دی زه وینې والا نه یم زه پیو والا یم چې هغه له جام لاړه هغه خوار خو پاړومبی ورځ پی څکلي بیا خو یې نه دي څکلي وی لیلا وینه غواړي وی د کم ځای وی ځای نه دی یاد کړی تاریخ لیکي د یو اندام لی ورنه وینه وویسته هسې نه د دې مخې پکاري هسې نه د لاسې پکاري هسې نه د خپې پکاري دې ته عشق وایي پیو والا مجنونان نه کم مجنونان وایا
وینے والا مجنونا پای والا نا ناموس رسالت کے با دا وینے دا ننگ و دا عزت قربانی ورکے علا بست ایمان کاملی من پلول پای والا من جلسی دیو جلسون دیو پیغمبر مبارک کو زما پیمان دیو زما مین دیو وچی یو موٹرگی میں لوشی بس خبر ختم بیا قادیانے دی پلار بوتا دا مجنون ویزا چی دو بیت اللہ لزان دی تباو برباد کے چی دا خدینال تسوالو کو کدا دی غم اخلاص شوئے چی بیت اللہ شریف تے بوتا نو سارے والا دا بیت اللہ پا غلاف کی وردن نکو وی بچے شابہ دیو دعا کو ممینو آئے وائے بابا وی اللہم ارحنی من لیلا وحبها خدای ما دا لیلا دا میننا دمکا خدای ما دا خلاص کا دا لیلا دا مین و دا حب دا غدا محبتنا دیو دا سوئی وی یا اللہ اللہم من علی بلیلا وحبها خدای پا دی مین پا ما دیر احسانو کا چی دا مین نورم زیادہ جی نو پلار پہل تراکی خود استا خدای غرق کا مارا وستی چی تبا دعاو کے چی دی غم نا بخلاص شے نو تو خو نوری دواگانے کے نور دان پا غم اختکے نو شیر ہوئے یا رب لا تسلبنی حبها ابدا یرحم اللہ عبدا قال آمینا یا خدای چی دا لیلا مینا مانا چتا لرنکی او پاغا بندہ خدای رحمو کی جسوب زما پا دوا امین ہوئی مطلب دا چی بابا زما پا دوا امین ہوئی چی خدای در باندے رحمو کی دا محبت دا مینا دا مینا چی پا من کرالا کم چی صحابہ کرامو کیوا کم چی زمان مشرانو کیوا کم چی دا صحابیاتو کیوا کم چی اگا معشومانو بچو کیوا چی کم دا حضور پاک پا زمانہ کے معشومانو نو بیا دا مسیلمت القذاب سرو جنگی دا او علی مسیلمت القذاب پریخو چی جہنم تے ورسو زمارون رب العالمین قرآن حکیم کے اعلان کرے دے هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رسول اللہ مبارک اللہ دے لرو رسو کہ دے اسلام پر طول دینوں غالب کی ہم اقتکار نبی علیہ السلام نے خدای وارشتا بس دا دین غلبہ الحمدللہ چہ اللہ کم مخلوق سر وعدہ کرے وا پورا شوے دا او فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم دین کامل شوے دا واتممت علیکم نعمتی دا دمالوی احسان میں پورا کرے دے وردویت لکم الاسلام دینا اسلام دین دے پدی ذرازیم دین مکمل دے دا بل پیغمبر ضرورت پکی نہیں چہ بل پیغمبر برازی ہو جیسا کمی پکی دے با پورا کھائی ضرورت شدر ورثت الانبیاء شدر انبیاء وارثان علماء کرام اگی لگیا دا دین دا پیغمبر مبارک دا دین خدمت پکی نہ پکی احمدیشتا و نہ پکی بلشتا و نہ پکی بلشتا و نہ قادیانیشتا و نہ پکی پرویزیشتا تمہاروں بس پدی خبر و اکتفاق ہم علماء کرام ہم دیر دیزم طبیعت میں برابر نہ دے اور قاری سے محترم سر وعدہ میں کڑے وا میں زبر اعظم خطا سنا صرف اور صرف یہ وعدہ اخلم ٹول کے سمر مرگری ہے انشاءاللہ پر یہ وعدہ بما سرا لاس پورتا کوئے دا ختم نبوت پا مسئلہ کے با ہر یو مرگرے پخپل زے کے داعی جوڑے گے کہ خیر انشاءاللہ او تاسو با ختم نبوت دا سی ایمان لرے دا سی ایمان مضبوط ایمان لکہ دا اللہ پا وجود و پا وحدانی چیزا بلکم ایمان انشاءاللہ او چھے کم زیم دا ختم نبوت جلسی دا خپل استطاعت برابر انشاءاللہ ٹول بشرکت کوئے ہاں ٹول وے انشاءاللہ ٹول وے انشاءاللہ حکومت لاخرہ کی او پیغام ورکوم نو بس کوم حکومت لاخرہ کی دا پیغام ورکوم چہ ختم نبوت زمان دا ایمان او دا عقیدے نشان دے او آئین کی دا رسول اللہ مبارک ناموس تا تحفظ حاصل دے کہ بچیڑ چاڑ نکے او کپدی دفقی دے سقسم چیڑ چاڑ اوکو نو بیا با دے پا پاکستان کے دا دغ خلق دا قبرستان زے ہم نی انشاءاللہ
خبره ایوانونو ته رسول غواړم، هر چا ته رسول غواړم چې ختم نبوت کې زما پلار، زما بچې، زما رور، زما وینه د رسول الله مبارک د ناموس له قربان ده. غازی خالد صاحب سره چې کوم وکلاو د خپل محبت او مینې عقیدت اظهار کړی دی او کم د پولیس انتظامیه مرګرو چې هغه له کم عزت ورکړی دی او کم ججانو چې هغه ته د احترام په نظر کتلی دی هغوی ته زه سلام پیش کوم او دغه امید د نورو نم لرم انشاءالله العزیز. زه خو وایم چې زمونږ که پولیس دي، که زمونږ د ادارو ملګري دي او که زمونږ د انتظامیې ملګري دي، دا هم د دې معاشرې دي، دا مسلمانان دي، دا هم د پیغمبر د ناموس ته به ځان قربانوي. خو زما رور دی، پولیس ملګری خو زما ملګری، زما رور دی، ستا بچی دی، د بل بچی دی، که یو فوجي ملګری دی خو ستا بچی دی، د مسلمان بچی دی، که د یو ادارې ملګری دی خو د دې معاشرې ملګری دی. د دې ټولو نه د امید لرم، د دې ټولو نه د امید لرم چې څنګه د پیښور او د علاقې وکلاو، ججانو، مسلمانانو، انتظامیې والا د غازی خالد سره د کوم عقیدت او محبت اظهار وکړو، دقسې د دې نه امید لرم چې د ناموس رسالت په نوم څنګه تاسو د زنده باد چغې وایې، داسې به انشاءالله هغوی نه زنده باد چغې وایي. زما وروڼو، بیا محترم امیر صاحب حضرت مولانا قاری کرام الحق صاحب لیده مجدهم او خپل ډېر محترم ورور حضرت مولانا محمد سجاد الحجابي دامت برکاتهم ته په د لویه اجتماع د دوی چې څومره کارکنان دي د انتظامي ملګري دي انعقاد مبارکباد ورکوم. امید لرم چې دا سلسله به دوی انشاءالله العزیز مخکې بوځي او په عوامو کې به د دې جذبې او د دې سوچ نورم انشاءالله کوشش کیږي دا سوچ اجاګر شي.